ذات کعبے تا مخکو صرف ابو جال اجی سیب دی کعبہ کے دن مزنہ بے کول ننی منظور شی ایمان نشتے پکی ایمان اول پکار دے اللہ با یو گنے پخبلو صفاتو کی بل سوک با جتروا کے ابدان مشکل کشا پارس پیدن کے عرض حاضر ناظر دا بل سوک نہ گرزائے نن خلق نور گردی وہی جو مستوی عرشتان خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر عرش بنے ورطا خلق خدای وی مدینہ کے نا مصطفیٰ پنم راغلے نے دا مصطفیٰ چے دے دا اصل کے خدای دے منگ تو مزو پسی کی گی منگو ایمان دا دے تا دا کفر واخلا دا ابو جال واخلا انصاف ہوکا دا انصاف تلیتے ہو غردوں ابو جال لوی کفر کرے رے کراؤ سنی خلق لوی کفر کئی ابو جال دینا ہوتا پوچھ کے گی وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ تاسل دسمان مکنا سوک روزی را کئی فَسَيَقُولُونَ اللہ را کئی وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ دو دنیا نظام سوک چلئی فَسَيَقُولُونَ اللہ یو اللہ چلئی دار ابو جال عقیدہ رکھا دیو سنینا تپوسو کا تدبیر دا دنیا سوک چلئی نظام دا دنیا سوک چلئی دی اخپلو کتابونو کی لکی زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر دا دنیا نظام چلئی مجھے پسی کی گی بالکل کہا دی جمی کے اوپر سے ہوگا جو فن دی ہوگا انصاف تو ہوگا دا ابو جال شرکم قرآن نقل کرے نے دد شرک دد کتابوں کے نقل نے تو لوکا اے دے لوی مشرک تے کاغا پخوانے لوی مشرکو دو ایدہ بابا کانے ابو توغ اور زوائیں باران بکی گی مکی مشرک کوئی باران یو اللہ کئی دو لاہور کے دیں داتا گنج بخش خزانی اور کئی تکشوا مکی مشرک نہ تپوس کے گئے سوک روزی را کئی روزی رسان سوک دے اگوی وی اللہ کم چوئی روزی رسان اللہ دے آگا مشرک کم چوئی روزی رسان علی حجویری دے ناغا مسلمان انصاف بوس پتہ اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگیں گے محمد سے اللہ سرا یوالی نے علاوہ سشے ام نشترے منگ تسغوارو محمد نہ بغوارو مجھے تو سکھے گی تکبیری اولا سرا اور پسی ہوکا ہاں ٹھیک شو داؤں سو کوئی چیزی پسی مجھ کی گی چاہاں ددو دے عقیدوں نا غریب خبر نہ دے اگر دا کار نہ دے سے من خود دیر عقیدوں نا خبر دو دا پارا پاتل لزر دو پتاوا گستے رما درے دیر جلد دا اور ٹولا ٹکی پر ٹکی ماں کھتا لینا ندنی کی چھ مخونا آئے طرف دا مشرق طرف دا مغرب دا آواز نیکی نہ دا نیکی بن پدی خبر ہے کہ آواز نہ دا چھ تا مشرق تمخ کے یا مغرب تمخ کے ولیکن البر زمارہ فرمائی نیکے والا آگا سوکتے نیکی نیکی داغا چادا من داغا چادا آمن باللہ چیمانی پا اللہ تعالیٰ بنیوی یو اللہ آجت روا مشکل کشا دے دیم والیوم الاخر اغا عقیدہ لری چا آخرت شترے دنیا کے من خواہ بد کو آخرت یو رز دا آخری رز دا اوہو دی صاحب بکی گی چاہ نیکی کرے دا چاہ بدی کرے دا بدلب اور کو لکی کن دنیا کی او کافر سر سوک مزدوریوں کی مازیگر آغا تنخواہ ورکی والا دیاڑی ورکی تو پاک رب العزت والے خلق زانو آجو زانو نے شہیدان کرو کڑاو نے وکڑو مالو نے اقبل خرچہ کرو او بدلہ نشتی چاہ خیرت منکر چا سوک دے نو دے اللہ نمانی دے پا اللہ دا ظلم اطلاق دے آخرت لازم ذکر ہے کہ دنیا کی
ظالمانو ظلم کړ دے بدله ورکول راځي با ښه خلکو ښه کارونه کړي دي بدله به ورکول راځي خو آخرت کې ملاوي دیو جن آخرت عقیده ډیره لازم ده والملائکه دریم ایمان به په فرشتو چې الله رب العزت خپل احکام فرشتو په ذریعہ پیغمبرانو ترا لګلی دي دی واسطه باندې راغلي یهود لوی کفر داو ابو واسطه باندې به اعتراض کو یهود با واسطه باندې اعتراض کو واسطه نه منله دې قرن کې هم ډېر خلک داسې لري چې هغوی واسطه نه مني خبره اوږدېږي هغوی جبریل باندې اعتراض کو جبریل واسطه ده محمد تا ته وحی څوک راړي وی ما ته جبریل راړي او هو زموږ د پلار نیکه دشمن دی موږ نه منو تا ته خو زموږ د پلار نیکه دشمن وحی راوړي سړیه موږ دا نه منو تا ته جبریل راوړي وحی نو قرآن وایي چا چې جبریل سره دشمني وکړه فإن الله عدو للکافرین داسې کافرو سره الله دشمني کوي کافر چاته وي چې په واسطه اعتراض کوي اوس هم په صحابه اعتراض کوي صحابه واسطه ده سیبه څنګه چې واسطه فرشته ده د الله او رسول منځ کې واسطه ده د دې په ذریعې وحی راځي دارنګ زمن او د محمد رسول الله منځ کې واسطه صحابه کرام دی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غوی به اعتماد اشلل دیکھوا اش پاتنه او تل ضرور تل کې روانه وشو تا په ګوړه تلل چینی تلل سبزی تلل چاول وړ تلل دي ار صد خراب دي ولې تل کې فرق ټول غلط دی دا ټول دغوی پلاس راغل نه کله چې هغه تل غلط ده نو دا ټول غلط دی معاذ الله بیا قرآن غلط دی دیو جن صحابه ته زړه کې خیره را نه ولې ایمان نه بخلاص نما استا ور سره پوله پټې شریک نه وو هغه یاغه کارونه کړی دي چې خپلار به ونی دا وی تاریخ وګوره چې تا ته پته ولګي کس شوی دي زماره معاف کړی دي خلاصا گواه قرآن کړی سشوی دی قرآن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لام پقت داخل کر لے قد پا ماضی بانی اللہ وی زمان دے پخپل ذات قسمی چا صحابہ ما معاف کری دی خلاص شوکانے سڑیا سکے اور سر نمک سکار دے گورا امہ کا تاریخ چا پیشے کی گئی مگورا تا چاویل دی تاریخ گورا د صحابه کرامو د انبیاء علیهم السلام د صحابه کرامو شان یو سړی ګوري د قرآن نه دی وګوري د صحابه او شان تاریخ نه مګوره تاریخ ما لیکل دی بل لیکل دی شیعه پکې راغلی دی بل پکې راغلی دی بل پکې راغلی د الله د دین دشمن پکې راغلی دی هغه پکې دننه څه خبرې دننه کړي یو تاریخ کې راغلی داسې چل منگستا تمام تاریخ چکم دا سے غلط تاریخ تے دے خوارتے غرزو منگ دا قرآن مقابلہ کستا تاریخ منو نا نہیں منو پوشوی جرا صحابہ و بیزتی پہ کہ نقلی منگا تاریخ منو لتا تیار نہیں زمان رب دا صحابی بیزتی منو لتا تیار نہ دے تو قرآن کے دعوی غلطی ذکر دا فوراً ہوئی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ زمان دے پخپل خود اکتوب بنے قسمی اے دا صحابہ اے دا نبی ملگرو ما تاسو معاف کری ہے اللہ وہی کرنا نو خلاص شو کرنا مر پاتے پا کسی شیئو والملائکہ و فرشتو بنے با ایمانی احکام راوڑی
د انبیاء د الله رب العزت په منځ کې واسطه ده. والکتاب په کتاب باندې به ایمانی چې الله رب العزت په هر زمانه کې هر یو نبی لا چاله صحیفې ورکړي دي، چاله کتابونه ورکړي دي چې قوم ته دا کتاب وښیه، قوم ته دا وښیه. دې کې دا احکام دي، قوم ته وایه په دې عمل وکړئ. او دا یوازې د قرآن دشمني نن خلک نه کوي، دا پخوا د هر کتاب شوې ده. قرآن کریم حفاظت ذمہواری الله اخیستې ده، نقصان پکې څوک نشي کولی. که وکړي نیولې کېږي. سازش شروع دی، ډېر وخت نه داسې ده، نننۍ نه ده. خو دې میاشت دوه دریو کې بعضو کلو کې خلک ګرځي نوی قرآن ورکوي چې دا واخلی، دا زاړه نه دي، دا موږ له راکئ. هغه نوي کې خپل مرضي شامله کړ ده. نو چې تا له مفت راکوي که نه، او دا زوړ راکا، ټیک شوه، نو پوه شه چې دې کې څه چل دی، فوراً تاڼې ته اطلاع ورکوه. دا چې سړی دی زوړ قرآن رانه اخلي، نوی راکوي. یا وینسا عالم ته مخامخ کا او پکې وګوري. زوړ اخلي ته نه ورکې، خو څه چل دی که نه، چل دی سیمه او کیږي نه. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. التا مذہب کتابوں کے رہے، دلتا قرآن سینوں کے خلق پروت. پینزو شپگو کالو بچائی نہیں دی، بچائی جنکای یا غوی پر سینہ کی پروت. والکتاب پہ کتاب بنی با ایمانی. موسیٰ علیہ السلام لا اللہ کتاب ورکو، پانو بنی لکھو، تختو بنی لکھو. موسیٰ علیہ السلام دائیو سا قوم تو ہے پدے بنے عمل کوئے. موسیٰ علیہ السلام کتاب راڑ اوہی تورنا قوم توی دا اللہ را لے گلے اغم سم علالیانو اگو دیبن سے یقین دے چھ دا اللہ را لے گلے عجیبہ خبری کہے اے سڑو اللہ را لے گلے رہے زمنگ شک تمنگ لساتا بوزا منگ کمزے کی تا تدا ملاو دے التبوزا اللہ با اوئی چمائے دا تورات دا تختائی دا تورات دی موسیٰ علیہ السلام لور کردی زمگو یقین رہی. موسیٰ علیہ السلام اے رب آغا سیزنو خود دا ہوئی ویراولا بوتل سکسان دان سرا لگزے کے تجنہ دے مخکشو. اللہ اور تو فرمائل وَمَا جَلَكَانْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ سشیر تپا تلوار اکڑی دخپل قوم نا مخ کے رالے. اے موسیٰ ولی مخ کے رالے تلوار دے اکڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائل وَعَجْ اگوی ما پسرا روان دی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْزَا رب منڈ میں تاتا اگوی نا مخ کے زکا اکڑا چتا دمان رازی شی منڈ میں دے لکڑلا راو رسیدل دوستان. موسیٰ علیہ السلام اے اللہ دا کتاب دا تختہ تارا کڑی دی چی دے قوم پہ بیان کا. اللہ وی آو تاسو واوری دو یار جی من خو واوری دو
خدا خبرې والا کلک داسې مخامخ راشي که نه زموږ یقین راشي یاره لویه رامیان تیرو تیري د موسی علیه السلام زړه دې بني اسرائیلو دومره ستړی کړلی که نه حد پې تام لږ مخامخ راشي ای الله هغوی خو وایي چې مخامخ راشي الله ورته وایي صحیح ده معمولی جلک الله مخامخ معمولی جلک مخامخ شو موسی علیہ السلام بیهوش شو نور مردار چپلار باندې ته ټینګ شي موسی علیہ السلام ہوش کې شو وې کته کټوي سری ټول مردار دي مړ شوي دي اے الله پاکا اسمه زین او خپل علاقه کې اوس خو وې زمنګ مشران جرګه ماران تابوت غر پسر کې پتہ نه پس دی وجلل یا الله پاک چمړه کول دینو مخکې به دې مړ کړو خدا پاکا دا کټوي سری ژوندۍ کا الله بیا ژوندۍ الله بیا ژوندۍ راځي وې چې زو واپس راځ یعنی الله طرف نه کتاب مخلوق تراغل لیکنه نو خلکو انکار کړي نی منی سیبا نی منی څنګه منګه دا قران نه منو زمونږ دکانداری د قران مطابق ده نه زمونږ نور بای قران مطابق دي نه زمونږ گاون قران مطابق ده نه زمونږ غم خادي قران مطابق ده نه کم عمل قرآن مطابق سے کوچ پوچا اللہ بخی نو بخی با نور سر رویہ سر رخ بدل کئے لانڈا دا مولوی صاحب اللہ و رسول گاوان بارک کسے ہوئی اب تا تو ہوئی بس نن بات بزدقہ کو بولے دل غیرت لگیا کہ چتا سزے کی ملاوی کی زبرانا مکو خبر ده چې ډمپر کې ټریلر کې برازي دومره غیرت پورا بټرام باندې علي باندې چې زوي شمه خدای خبر ده چې ریل ګاډي کې برازي ډمپر کې راځي دا صحیح ده بیا خو آسانه ډمپر برای شي کنه ریل ګاډي راته نشي ورو دغه روډ دلته نشي دا سړی پوه ده کنه عقل کوي خان ولکن البر والکتاب کتاب بنی ایمان والنبیین نبیانو بنی ایمان منگ محمد رسول اللہ بنی ایمان راوڑ دے تمام انبیاء چی دی دا ٹولو بنی زمنگ ایمان دے ہاں دین با دا منگ محمد رسول اللہ منو والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مومنان آگا دی چاہوی پدی پاک کتاب ایمان دے چتاتا نازل لے پاک کتابونو ایمان دے چستانا پخوا نازل شوی دی تمام کتابونو زمنگ ایمان دے حقو اغا دور دا پارا اس مثال دا حدیثو دے دا پخوانی کتابون کہ یو خبرہ یو قول یو حکم دا مخکنی کتاب صحیح ملاو شی چرتا او دی قرآن سره ٹکری نہیں ٹکراو نو دی سره ٹکراو نہیں نو منگے منو ہاں کدی سره ٹکراوی نو اگا دور له حکمو صحیح ده منگ با ټول حق گنو او تابع د قرآن بیو د محمد رسول اللہ بیو صلی اللہ علیہ وسلم والنبیین انبیاء علیہ السلام بنی ایمان یو نبی بنی ایمان دا سے دے لکه په تمام انبیاء بنی ایمان د یو نبی حکم منل لکه د 1,40,000 نبیانو حکم تاو من دمر ثواب دی خود یو نبی د حکم خلاف کول دا سری لکه د 1,40,000 انبیاء علیهم السلام د حکم خلاف کول یو نبی طریقه مونږ چې کو کنه دا مونږ د تمام انبیاء طریقې وکړي نمبر لوی ثوابونه او اجرونه دي والکتاب والنبیین فانبیاء علیهم السلام بنی ایمان دا پنځه خبرې ذکر شوې، دا بستا عقیده کی ښه ٹھیک شو.
اللہ بنی ایمان، آخرت بنی ایمان، فرشتے با منی، کتاب با منی، نبیان با منی. دا پینزو عقیدی کی بستاوی خان اس پینزو نور چاگی تعلق عمل سر دی، دا بدے پا عمل کیوی سیبا. وآت المالا یوازی مخ قبلے تا کولنا ہو، دا خواسان کار جا نمازو نا دی سوری کڑی سجدی دی لگولی دی نندے سر نور سون دی خان. ولیکن سدی وآت المالا ورکی بمال علا حبیہی سرد منی دی انسان اللہ سرا، اللہ سر مینہ دا مال خرچ کی. مال خرچ کول گران کار لیکن دیر پا تکلیف کڑاو انسان گٹی ورکی مال نا مسلمان ندی. تا دیکھی لس نخی ذکر کی، پینزہ ذکر شوی عقیدی کی، پینزہ عملی کی بارا، عمل کی بارا اولی. نو پس بدے مجاہدی مسلمان بھئی اسی سڑے بھئی. پینزہ خدا عقیدی وی تا یاد اکھڑی واشوی. پینزہ عمل کے بارا اولی رنبے پاگا پینزو کسی شہر ہے. وآت المال علا حبیہی ورکی بمال دے سرد من ددو اللہ سرا یومانا. وآت المال علا حبیہی ورکی بدے مال علا حبیہی سرد من ددو دے مال سرا. مال سر من دا باوجود دینا دے جیب نو باسی جماعت خرچہ کئی، پا مدرسہ خرچہ کئی، پا مجاہد خرچہ کئی، پا یتیم کنڈا مسکین غریب بنے خرچہ کئی. وآت المال مال با خرچہ کئی. منگ مز منو، حج عمرہ منو، و مال خرچہ کول نہ منو. اگا عمرے زمانگا خدای دے ورطا خیر کی چاہ سخطلے ہو مکار میں ہو میں فلان کیس شو ویغا جی عمرے لطل نا دیوال بن میں اوکا تا پوری لکلی دی عمرہ دی مبارک شا فلان کیا عمرہ دی مبارک شا. میں سیب زمان خواقع سرکاو دے پکے پمیز کی عمری نا اوپا شے دے زخوڑو خبر شے نیما وینا جی لاتلے نا دے کراچے کی دے اس بجاز کی زی. میں سڑیا کراچے خواہ کی اولوی خوڑ دے آخوا دریا پورتوی کسا ادی کی وی لوی منزلون دی آخوا کہ دا جاز ارتاو شا سڑے مرشی نو دا شے چا لکل لے ویدا اگر لکل لے دلتا زمان کورسو کشتے نا بیا دا دی لکلو والا فینا پکس دے کہ فینا پکس دے شیرے خطی اور شیرے لگو لے عمرہ دے مبارک شا. میں عمرہ دیتے ہوئی خواہ تلون مخ کی زان لے لگو لے جب بیا خلق راضی ویشے وما لگو لے آسان کار بھی عمرہ مبارک شا. خدا دا عمری دی دے پتے دل تکنڈی یتیم عاجزان مال ورکا شاید چا اللہ منظور کی خواہ دا ہواغا اسی تاوان بوشی. وآت المالا علا حبی ذوی القربان خپلوان علمال ورکی تا بنی غریبانانو کے ٹول کرن بے حق رشتہ دارے کچھ غریب دے داغ دے داغی نا بعد بیا نور رشتہ دار نہ دے او غریب دے دویم نمبر باغل ورکی دا دے رشتہ دارے حقو مدائشو او تا مالدار وی تا غلا تاونو کو دا پتا دے آگا حقو. دیو جنا زکاة تے نو پا بیرتا پلار نکا بنی نکی گی پکتا زوے نسے جو پکتا تا چسے دے پورت لے دو بنی نکی گی. آخوا دیخوا ستا زکاة تے ستا رور بنی کی گی خور بنی دی کی گی چے پا شرط دی اغو غریبانانی جدا دی غریبانان دی نو رور لور کولشی نو سنگا باور کہے جہاں رو رہا دا اللہ ذرا زکاة کے قبولی کا نا تاسس چل وال اختیار کا چاگاڑو پزان پو نشی یا استاد ترزویرے غریب دے اتا زکاة والا ہے پدس انداز ورکا چے داغا عزت بچ عزت نفس چورتے ہوئی داغا پا عزت بنے داغو نے لگی ویدہ اللہ ذرا پین ذرا واخلا
بیا به مړه حساب وکړو یو ځای پاتې کېږو ته اوس څه کوې به واخلي یا هغه دا غریب دی او تا ته وایي قرض راکړه ته داسې وکړه 10 زره ورکړه یا الله دی خو ما نه قرض غواړي و یا الله دا زکات کې زه دله ورکوم او دی غریب دی صحیح شو په موقع چې واپس کوي پرېږده مړه څه اوزګارې زما ستا هر څه دا شریک نه دي دا څه خبره ده لرې کا روکې کا پکې به د زکات ورکړي اما لازې دې پې وموقتې جو سم کسب اسلام دی ادا ته وایي تره زویا دا 10 زره زکات کې فی سبیل الله خدای رضا له قبول کا هغه وایي دې خوړ ته دانګمه ځان وجنمه انې قبلو پوه شوې عزت نفس هم څه شی دی که دله به داسې ورکړه الله اکبر وآت المال ورکی مال ورکی بمال لا حبی سرد منی ددو اللہ سرا یا سرد منی ددو دی مال سرا چلو یا مینه ده آشوی یو سړی مې ولید دې ځای کې جیب ته تاله لګول ده دا جیب نه دی تاله یې لګول ده دې ته دې ځای نه ده بره نه ورته جوخته تاله نه وي هغه دومره دي دوکاندارانو مې یې وروره که د تالې د لاندې بلیډ وچلېږي نو دا خو څه ګرانه نه ده بچره دا چل به ورته ته ښیه نور ما جرنده جوخته لګول ده ګپ یې جوړه هر څه به یې کول خو تاله یې لګول لکه اوچته ته څنګه مسلمانه روپو لا پته نه لګي دا خو پاو وزن دی داسې زیات داسې راځي نو که چاته پته نه نو پته به لګي چې سړي چې تاله لګول خو څه چل دومره مینه ساتي چې جیب ته جرنده لګي نو الله وایي ستا سره مینه ده باوجود د مینې نه ته راوباسي الله په دین خرچه کوي او یاد ساتئ څوک چې د الله په دین خرچه کوي الله د هغه مال نه کموي هغه ته د فرشتو دعاګانې دي حدیث کې راځي سارمال فرشتہ دعا کوي اے اللہ خرچہ کون کی مال زیاد کا نو ولې فرشتي دعا به الله نه قبلوي چې کوم خرچه نه کوي په صحیح ځای کې اے الله د دې مال اخلاص کا نو یو اپریشن چې کوي 80 لاک راکا 50 لاک راکا دومره راکا یو درس چې وخوري او بس هغه کروڑ تی تلی نو موږ په ځان پوهېږو نه که مال که محفوظه یې که نه غریب حق تی ورکوه زکات تی ادا کوه ستا مال به محفوظ شي ګډې بزیري زکات تی ادا کو الله به محفوظ وساتي من ګورو دومره دلته مړی شوې دومره هلته مړی یاره وایي چې څه کاله زمونږ ډېر تاوان شو چې دومره به چمبڼه شله نو زه مخه وشوه که نه تا چاته د خدای په نوم ته نوم څه شی ورکړی خبر یا زکات چاله ورکوي یو نه ما تپوس وکړم ستا څومره دي دومره ګډې بزیري مې ته زکات ادا کوې بیا یو غریب ونه دی موږ سره کار کوي لکه ګډې ساتي موږ له هغه له ورکوو مزدورۍ کې ورکوي لکه پخوا چې مولا له به سرسایه ورکوله او ځکه د تراویح کړي دي په امامته کې چې ته سرسایه لګي مولا هم دا مسله نه کوله ځکه جیب یې ډکېده مولا چې دا مسله کې بیا څوک سرسایه ورکوي نه کوله نه هغه مولیان دي دا امیان دي مهر به نو دا خو د غریب حق دی عالم لدی مکمل تنخواہ مقرر کا ځکه هغه دا دواړه کارونه خو نشي کولی ګرانه ده دنیوي لحاظ سره یې ته بېغمه کا ستا بچو ته تا ته به دین ښایي رس په هغه نور څه کار څه دی لکه هغه نور کار کې ولګېد نو دا به ترې پاتې شي نو یو دورو چې د غیرت والا دورو نو رونو هغه تللی دی هغې کې د یو ملا فتوا
بحاله منظورې ده. دا ائمه مجتهدینو دور نه دی. د یو ملا فتوا په مسله مهر دا بحاله منظورې ده چې ده به مهر سره ولیکل لاندې چې فلان کې لکه مثال ابو بکر جساس، ابو بکر عالم دی، جساس ابو بکر جساس عالم دی، دا جس چونی ته وایي. هغه ابو بکر دا فتوا لیکل ده، دسخط یې کړلی چې د ده د کور د بچو خوراک د چونی نه دی، چونه خرڅوي په دوکان کې او خوراک کوي. دا هغه ملا فتوا ده. خلکو به ټیک شو. امام ابو حنیفه فتوا ورکوله، بزاز به یې لیکه. دا هغه ابو حنیفه فتوا ده چې دې کپړه خرڅوي او بچي ساتي. پوه شوې؟ بل عالم دی، هغه به ځان فتوا چې ورکړه، دسخط به یې وکړو، لاندې به یې ولیکه الخصاف. دا هغه ملا فتوا ده چې ده دا فتوا چې کړې ده، دا هغه ملا دی چې دې سپلی ګنډي، پیسې پې اخلي، بچو له ډوډۍ پیدا کوي، ادا فتوا یې کړې ده. اوس پرېږدو دا خبره یې پرېږدی، غلی شی، نور څه چل به وشي. اوس یو مولا نه ته تپوس وکړه تسی کې کر دیو، پښتو کې نه شو ویلی، انکو کې به ووایو. دې وجه نه پکار اوس هم ده چې عالم د دنیا یو ترتیب داسې جوړ کړي، لږ ونې د دې سلاس ورته وګد کړي، څه طریقې سره بدله الله بیا ورکوي. او موږ هم ورته ملاس یو نو بیا د څه ځای نه به راځي، نو نه راځي. الله اکبر. واتل مال ورکوي مال لا حبي، سره د مینې د دې مال سره یا سره د مینې د الله سره چاله دا مال ورکوي. ذوی القربان خپلوانو له ورکوي. هیله د رشتې رګ دی لګېدلی دی، غریب دی، ښه ورسره وکړه، ښه ورسره وکړه. سوچ کوه زما رشته دارۍ کې څوک غریب دی، غلی ونه تروړه ورته ولېږه. حکمت سره د هغه تعاون وکړه. زکات تشته د زکات وکړه. ستا زکات هغه ټیم ته لا 5 میاشتې دي، نن ورکړه. ځان سره ولیکه دومره زره ما زکات په پلانکۍ میاشت کې ورکړ دی. کله چې کال پې تېرېږي حساب وکړه، دومره زره ما ورکړ دی، دومره په ما بقایه دی، هغه بقایه بیا هغه موقع کې ورکړه. ولګېد ځای باندې ستا زکات ولګېد. ذوی القربان خپلوانو نه ورکوي، والیتاما یتیمانانو له ورکوي. یتیم دی، پردی بچوړی پاتې شوی دی، بچی پاتې شوی ده. سوچ کوه وږي رانه نشي، زما په ګاونډ دي، هغه نه زما بچي ماړه دي او هغو بچي وږي. دا سوچ به کوې ښه، بیا به الله ستا په بچو بد رز نه راولي. موږ سره دا سوچ شته؟ وایه نه، نشته. دا جمع دی، تا خپل بچي له ټیټ کوټ پې واغست، ستا ګاونډ کې 5 کور اخوا 1 کور اخوا یتیمه دا یتیم دی. چې ته صحیح مسلمان یې، ته د خپل زوی له به هله اخلې چې د هغه نه تا سره وړومبی، اول هغه یتیمې له واخلي، بیا خپل زوی له واخلي. اسلام دا خوی ښیي. بیا دا اول هغه یتیم ته واغونډوه، پس تا خپل زوی ته یې واغونډوه. تا به الله په د خپل ایمان داسې خوشحاله کړي چې زما له هغه چل نه راځي، زه تا پې پوه کړم. او تاله به د دې بدل کې الله دومره راکړي چې ته به ورته حیرانې، خو دې له ایمان لګي که نه، یقین لګي. نو بیا به کلي کې عاجزان بربنډ وګرځي؟ نه، 100 کوره کلی دی، 10 پکې کورونه دي یتیمانانو دي. ولې دا 100 دا 10 نشي ساتلی؟ یو بچوړی نشي ساتلی؟ یو یتیم خرچه نشي کولی ته؟
څه ګرانه ده. اسلامي معاشره کم دی د یارونو اورو د غوږ نه وباسو بس. والیتاما یتیمانانو سره احسان. صحابی راضی اے د الله رسول الله زړه مې سخت شوی دی یتیم په سر لاس کې د الله به زړه نرم کی. مانسیری نه رواره را روان که مخکې کاله مانسیری نه رورې مړ شو یو رواره پاتې شو چې د د سر قلم کې که نه نو جایداد رور ته پاتې رونو دی را روان که ادا سیپیک ستا نه په دې روډ تاسو باندې تیرو تیرې ډوډۍ کې تللی تا کوټ څخه زمونږ طرف ته روډ تللی سیند په کنارې دی خوا بدکول ورته وي مخې ته ابڼ دی د دې د منځ کې سیند ته یې کته کوز که موټر یې بره ودرو یو ګټې باندې ودرو لږ غونې اوبو کې ګټه وه اخوا خو سیند ډونګ سیند دی بچیا زه ستا فوټو باسمه د اوبو کې فوټو ښه راځي ودرېږه دغه ځای کې ودرو هغه وی تره مې دی نو دا سوچ خو هغه نه و چې دی ما سره څه کوي چې دیکه یې که نو هغه سیند یوړ د الله شانو دغلته پولیس والا گاڑی چرته راته جو خدای امداد کو جو فورن سړی ونیولی شو ډنډې چې ورته ورته کړې وې تاسې کې کر دیو دا ولې کر دیو دا دې ولې وکړو بیا خو رښتیا باندې راشي که نه وی زما دا رواره دی رور مې مړو مې جایداد ما ته پاتې شي نو مې اوس که جج زه وی که نه نو خدای دې ما معاف کړي مولیان دې ما ته څه نه وي ما ته څه له څه وي تا کوټ منځ پل نه به مې غورځلو دغه ځای نه که ما غورځو دا سړی بیا غاړې ته کېدو هغه ځای اسان منځ پل نه چې تاسې جولوجي ته ځه ارواره پیدا که دربند کې به زه گاړی تا پسې بیا راوله تا په کډه باندې ولګم ولې هغه موږ څوک ججان کوي اسان کار ته ښه سړی نو دا کیسې دي نو دا مسلماني ده اوس به د هغه ضمانت چې بریک پې تاو کړي شاید جمعې ورځ د لمونځ لمه هم چېرته راغلی لکه پاکستان حکومت خو موږ ته پته ده لږ له ورځې چرګان دال مال ورکړې سړی غټ شي وي غټ شی وي یا ځه ضمانت ترې وشو مجرم هم ضمانت کېږي نه مجرم ضمانت دا اسلام نه دی رونو دا اسلام نه دی بالکل مجرم له د جرم چې څو پورې بدله نه ده ورکړی شي ضمانت یې ناروا دی د څه شي ضمانت دی دا ضمانت کوي څوک ما تا کو که بل څوک کوي ما تا ټوله مسلماني راښه تپوس یې مه کوه دا ضمانتونه چې پکې نه وې نو جرمونه به نه وو جرمونه به نه وو الله اکبر وات المال ورکی مال سره د مینې د خپلوانو یتیمانانو مسکینانو ته والمساکین مسکینانو ته چې یو وخت خوراک ورسره بعض وی دی یو وخت خوراک شته ورسره د ماښام یو خوړه سار نشته دې ته مسکین وي فقیر وي غریب وي ومن السبیل مسافر ته مال خرچ کوي مسافر باندې دا تا ته د مال لګولو ځایونه ښیي ورکوي مال سره د مینې لرو خپلوانو ته ورکوي یتیمانانو ته ورکوي مسکینانو ته ورکوي مسافرو ته ورکوي وسائلین غوښتونکو ته ورکوي پنځه ځایونه یې درته وښول شپږم مال خرچه کوي وفي الرقاب مسافر یو وي
ناڅاپي چاته جیب او نور څه چلو شو، پیسې نشتی، ورکوله ښه ورسره وکړه. والسائلین غوښتونکي غواړي تا نه. قرآن کریم بل ځای وی فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و مالونو د دوی کې حق دے للسائل والمحروم، غوښتونکي تا نه غوښتونکي تا. دو قسمه غریبانان دي، غوښتونکي نه غوښتونکي. یو هغه غریب دی تا پسې لګېدلی دی چې راکا، دویم هغه غریب دی عزت نفس د وجې نه تا ته خپله غریبي نه ښکاره کوي، ته پوهېږې چې دی عاجز دی، نو ته ورسره احسان وکړه بغیر غوښتو نه. ښه احسان یو خو په زور د تا نه اخلي که. دویم غریب دی حاجتمند دی غواړي نه، پر عزت بچ کوي غواړي نه. نو قرآن وی تا سره د دوم حق دی، دا چې نه غواړي د دوم حق. منګ تاسو څه کوو وروڼو، منګ نه چې څوک وغواړي سنډه عمره سټ دې نیولی دی، نو دا زما دا رب رضا ده، ته کروڑپتی یې، دا تیلې سټ دې نیولی دی، هغه 10 روپۍ غواړي، دا سټ والا خدای ورکړلی، ته دقسې سوځه دقسې سوځه. تاله سره د رپتې کېدو نه د مچ شانې سټ را کړی دی وچ کړس، هغه سره د دې د غوښتلو نه دا برغنډې سټ یې والا ورکړلی، سوځه. دا خبرې ورور ما معاف کا، زه هغو کې نه یم چې زه خدای حکم منمه 5 روپۍ چاله خیراتي ورکوم، هغه ته خطا شی. زه هغو کې نه یم نه پوه شو. والسائلین ګوره کمه ووایو وروڼو، زما رب داسې ښایسته کتاب لیږل دی او یو خبره باندې چې آیتونه راړو که نه نو سړی حیران شي. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہر چه دے غختن کے سوال کون کے فلا تنہر رٹے بنا. دا خلق چه دے قرآن نا خبر دوبا بے سوال کرے رٹو نا، ہر چه دے سوال کون کے زمان رب وہی رٹے بنا. اگر سوال گری یو قصہ ما تاسو زله کړ ده، امالدار شی چې بیا واده کړی او بیا بنګله وه، بیا بل سوالګر راغی ویل کېږي که نه، اوږده قصه راته زماشل زله کړله، بیا به چېرته موقع ونیو. په کال 2 کې خدای ته معلوم واغست، هغه ښځه هم ترې واغسته، هغه بل سوالګري له ورکړی. خدای پاکه الله ډېر غیرتي دی. شاه اشرف علي صاحب وایي ناشکري مه کوئ، یا اللہ شکر دے، یا اللہ شکر. معمولی نعمت بنی یا اللہ شکر. من خدای له کړي څه دي یارونو، من څه کړي دي، من کم قربانی دې دن کړلا. نو د رب کم احسان چلے یا اللہ شکر. جامه دې واغوسته الحمدلله، اوبه دې وڅښلې الحمدلله، ډوډۍ دې وخوړه الحمدلله. چا دله څه شی تحفه کې راکړه جزاک الله، د دې چې تاله بدله الله راکړي. سړیا ښې خبرې کوخه، اسلام ښې خبرې موږ ته ښولي.
وابن السبیل والسائل وفي الرقاب پازاد اولو د مریانو کې مریان څوک پیژني نه جهادي ختم شوی دی د تورې ټوپک په ځای زمونږ ځوان ته سوباړې ورکړ دی د کرکټ وفي الرقاب پازاد اول مسلمان د کافر غلام شوی دی پیسې خرچه کدا غلام خپل مسلمان آزاد کا صحابه ډېر ډېر غلامان آزاد کړ پیسې به ورکړي چې چا غلام به آزاد به ک ضروره ګرځه ځان لا آزاد ګرځه پیسې به ورکړي واقام الصلاه مسکی مال خرچ کوي د مال پنځه ځایونه شپږو خول ورپسې وی واقام الصلاه مسکی ګوره د مزې د خرچې نه وروستو راوړه مال اول خرچه کړه مسکی واقام الصلاه مسکی په خپله یې کوي نو په بل یې کوي ته چې مسکی نو وګوره ته چې مونځ له راتلې کور د زامن سو کورو درې کورو سب کې وګوره را خو دوه نه دي راغلي لاړ شه کور حاضري واخله مونځ وختو دا یو تلی و تاسو دوه نه وی تلي څه چلو بیماري وه تپوس موږ کوو زامن نه ولې نه راغلی موږ چې سب کې د چې وګورو زموږ زوی نه رکات تلی موږ تپوس کوو چې بچو دا رکات ولې تللی نیمه ګنټه مخکې بانګ ویلی شوی دی اودس کولو تاله تا نه رکات تلی دی نو ولې تلی دی ما خو داسې پلار وروڼو نه دي لیدلی چېرته داسې تپوس وکړي تاسو لیدلی جو ښه خبره داسې چې موږ تپوس کولی جوماتونه به ډکو یاره مولوي صاحب جوماتونه شړ شلو حاجي صاحب امیر صاحب درې زامن څوارلس نسي ته راوله بل دی هغه خپل حاجي صاحب د خپل راولي د مولا کروناګان ګڼ شی دی د خو نور کار نشته دی د خپل راولي جومات ډک شو یې سړو ډک نه شو چاته مې ویله جومات ډک مولا د خپلو زامنو پته نه کوي داسې ګوري نه چې ولې نشته ولې نه دی راغلی ځان ما ختم کړ دنیا مې ولا وګټله عرب عجم کې مې مزدوري وکړه دا ځان طلاق ولې موږ نه دی راغلی تپوس کوو نه صاحب سبحان الله ډېر ښه ویو نو دا خو اسان کار دی ټک دې وباسه سبحان الله وایه خو خلاص به په دې نه شي حدیث کې راځي تپوس به د پلار نه کېږي ستا زوی ولې بېدینه و دا تپوس زوی دې ولې بېدینه نن پلار زوی د زوی په ځای نه ساتي ما لیدل دي ډېر پلاران زوی د خپل پلار په شانې ساتي نو ما ورته ویلي دي مخامخ مې دی ستا زوی نه دی دا ستا پلار دی اړخ ته نشي کولی نو پلار نه پلار نه زوی اړخ نشي کولی که یاره وایي چې دا هغه زمانه نه ده کومه زمانه ده خرطوب زمانه ده څه شی دی ښه دا د دې زمانه ده بیا به داسې کوو زوی به پلار پلار به زوی داسې به کوو نو موږ خو دې ته تیار نه یو موږ خو یو زوی به زوی او پلار به پلار پوه شوې مه جوړېږئ هر څوک پلار مه جوړېږئ بېغمه به یې پلار جوړېږي زوی به د زوی په ځای ساتي که دې ته تیار نه نو پلار ته وایه ابا جي زه په هېڅ کې نه یم زه هغه بل کډې کې یم ما له واده مه کوه داسې ورته وایه پلار چې واده نه چې پلار بېغمه شو مزې نه دي ګران شی دغه دی که نه چل دقه دی بله زوی پکې ته دقه نر زوی ته بېغمه بېغمه خوند دې کړلی دی نور هم تانه انشاءالله چل زده کړم الله اکبر
واتزک واقام الصلاة قائم کئی مز کئی پخپل کئی پا بیبیانو کئی پا انگیندو کئی پا لونو کئی پا زامنو کئی ذموارے اللہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ خبردار خبردار ہو زم امتیانو کلکم رائن تاسو کیار یو شپنکیری مشر دے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ہر یونا داغ لاس لاندی چسوک دی ددی تپوس بکیگی منگ بنگلے والا جوڑو 80 لاکھ گاڑے سورلیلہ والا اخلو فلاتون ابتابات کے اخلو بنگلے پا نقشے جوڑو اسلام آباد کے جوڑو موزور تنشویلے اوہو وان نے نہ دیکھڑے خواہ مزہ نہ دیکھڑے دا بچی ڈوڑائی پیدا کولونا مخ کے دا تربیت پتا بانے فرض دے قرآن کریم چم ذکر کئی الرحمن الرحمن علم القرآن مہربان بادشاہ تعلیم دا قرآن ورکو خلق الانسان پیدا ایک انسان اول تعلیم دا قرآن ذکر کو دیم نمبر وئی پیدا ایک انسان پکا خداوا الرحمن رحمان ذات پیدا کا انسان تعلیم بیاور کا دا قرآن ترتیب سے نہ جوڑی دو نا 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 الٹا ذکر کرے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان تعلیم ورکد قرآن پیدائک انسان مفسرین وئی پیدائش نے دا تربیت مخ کی ذکر کرے دے ولی ذکر کرے دے ذکر کرے دے چدا لازم دے تربیت دا خوراک اسکاک دا ضروریاتنا اول ضرورت ایمان اخلاق و سڑی توب دے دینی تعلیم دے پودا دا بولا اول پیدا کئے اول بور کئے خواہ وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة زکاة ادا کی زکاة دمال خیرے دے لکا جامع وینزلشی خیرے نچوڑ شی نالے کے پکتا ہوئی گی جامع پڑک ہوئی سنگ چے وینزلو سرا ستاسپینا جامع صابن سرا وینزلو سرا پڑک ہوئی دا سستا دا باقی مال چا زکاة تے لرشو پڑک با ہوئی دا سونے غوانی او اللہ با دا دی حفاظت تم کئی منگ زکاة نور کو نو زنگ مال بنی وہ بال راضی آرے غار نسن صافت کی راشو بس تاوانو شو یرے وی جلوی تاوان منگو خوڑ نو زکاة پا دنی ورکڑے زکاة تاوانو خوڑ نبی علیہ السلام فرمائی اخفل دمال حفاظت ہو کئی پسیشی بنی ہو کئی زکاة پادا کولو بنی پل دمال حفاظت ہو کئی زکاة پادا کولو دمال حفاظت ہو وَآتَ زَكَاةَ زکاة ادا کئی والموفون بیادہم او پوروالے کئی دلوزنو دام لازم دخا پوروالے کئی دلوزنو لوز پابن نبی علیہ السلام تے صحابی ہوئی اید اللہ رسولہ زر اعظم تدلتا ادرے گا حضرت پہ خدا صحابی لاڑ آگا نہیر شلو درے رز دریش پہ تیرشوے نبی علیہ السلام مقضے کی موجود دے ماں لوز کڑے دے ماں لوز کڑے دے حضرت اسماعیل صفت چا اللہ رب العزت کی علیہ السلام انہو کانا صادق الوادی دا اسماعیل رشتن دوادی وکان رسول النبی دے رشتن دوادیو زمان نبی رشتن دوادیو ہر نبی رشتن دوادیو زمان دا لو سپت لگی نا زن ماد سے مسلمانانو راور دی لو سر قرآن ایت خونے رے اے ظالم راشا سو ایتنا بتاتا دا قرآن ویم چلو دا قرآن آیت تے ان العہدہ کانا مسئولا دا لوز بارک بتانا ستارب
تپوس کوي دا لږ پخواني بوډاګان هغه اوس قبرونه کیږي هغه بس مکه خاصه کا نور څه داسې معاهده به وشوه زامنو به نظریه بدله شوه بوډا به یې مانه دا ژبه جو کټ کړی نو ما خو سړي سره ژبه کړې ده ما سړي سره ژبه کړې ده دا ما ناول کټ کړی جو بیا تاسو دا ځای په بل چا خرڅ کړئ نن زمونږ یو ځای لږ ځای خرڅېږي که نه یاره ټول جنتیان خو لږ صبر وکړئ بیګا باران شي دی چې لږ شین شي نو بیا به جنت ته لاړ شئ ښه او که نه لږ صبر وکړئ تعدي مه کوئ تعدي مه کوئ تعدي وایي شیطان کړل تعدي مه کوئ زمونږ یو شی لږ ځای خرڅېږي که نه خرڅېږي مسلمانان یو که نه ټول عمرو والي او سیره جنتیان یو حور لذو حور پوه شوې که پوه نه شوې والموفون بعهدهم پرواله د لوزونو کوي اذا عاهدوا کله چې دو لوزو کی والصابرین فی الباساء او صبر کوونکي په وخت د غریبۍ او ضرا بیماری غریبی راله صبر گله وشو فصلونه تباه شلو یا الله ترو دې رسانې ته نور سبب جوړ کانو موږ ستا په هره خبره لبیک ویو موږ خلاف نشو کولی دکان ورو اخیستو سوځېد خدای زما خو دغه ظاهري یو سبب و ګزرانو هغه خو وسوځېد یا الله ما له ښه سبب جوړ کړې نو بې صبري به نه کوې ښه د دې نه به تاله خدای ښه راکړي بې صبري مه کوه والصابرین فی الباساء والضراء بیمارو کې صبر کوي دا نه وایي چې الله ما مړ کړې زه ډېر تنګ شوم نه داسې مه وایه داسې مه وایه داسې مه وایه هاي هاي وحین الباس په وخت د جنگ کې هغې کې هم صبر کوي ځکه جنگ کې د الله په دین کې جنگ کې جهاد کې زخم راځي مرګ راځي اولئک الذین صدقوا دا لس صفتونو والا چې الله وایي هم دقه رښتیني دي دقه رښتیني دي اولئک هم المتقون دقه متقیان دي پوه شوې دا یو لست چا را کړی دی نه یې موږ پړاولی شو نه څه خو داسې کوئ